خټې ولاړې دي. ډېرو خلکو ته چې کم دی دغه نن سره ملاویږي د USAID د طرف نه د اسرار خان په کوششونو سره او دا حقیقت کې وایم چې د 400 سیمې سره تعلق ساتي زموږ په تنګي خلکو باندې خو ډېر زیات احسانات دي خو په 400 کې چې کم دی مونږ د زراعتو د دفتر هم چې کم دی په لومړي ځل ولیدو چې رالو نو هلته په یوه کېناستو لکه میډیا هغه پیژنګلو هم دومره نه وه چې مونږ چېرته کې کینو خو اسرار خان ډېر خوشحاله شو چې هغوی راغلي دي. اسرار خان 16,000 نه زیاته چې کومه ده ځمکه دلته کې متاثره شوې ده. دلته کې چې په کومو فصلونو کې دا شګې ولاړې معدنیات والا وایي چې یاره دا شګه به تاسو نه وباسئ نه دوی پرېږدي چې صفی کړي نه هغوی پرېږدي چې صفی کړي. نو د ډېرو خلکو په فصلونو کې دغه شګه پرته د دې لپاره به زراعت محکمه څه کوي دا چې کله سیلاب تیر شي نو شګه بالکل جګه ده جمع کېږي په پټو کې او دې ته چې نو بعض ځایونو کې خو لخه او دغه جمع شي نو دې ته مونږ الوویل سایل وي نو دا زرخیزي راولي او که فرض که ځمکې لیول دومره اوچت شي چې هلته کې د بخور اوبه نه رسي نو بیا به ځمکې نه شګه لرې کول غواړي. تاسو خبره وکړه چې محکمه معدنیاتو نه محکمه معدنیاتو چې کوم بین دی نو هغه په خوړلو کې چې کله شګه رسیدو باندې دی هغه د پټونه نه دی که پټي کې د زمیندار خپل هغه پرسنل پراپرټي ده که فرض که هغه دا محسوسوي چې د اوبو لیول زما پټي فصل ته چې کله نه رسي نو هغه د هغې نه چې کله ځمکه چې کوم دی هوارولی شي اوبو ته چې کله سمولی شي نو هغه ایریګیشن اوبو نه متاثره کېږي نو دا بیا زرخیزي چې کوم سیوا کوي او د څنګه چې زموږ د ډایرکټر صاحب ووایي نو کم از کم 2 کاله دی تاسو ډیراني سره که ورم نه کې نو دا ځمکه فرټایل او زرخیزه وي. اسرار خان تاسو د 22,000 اوس د پیکج ذکر وکړو دلته کې نن دا 50 پورې کسان راغلي سبا هم راځي د 400 پکې څومره دي 400 ځمکه ډېره زیاته متاثره شوې ده دلته کې خو چې کوم اسسمنټ شوی دی ما تاسو ته ووایي چې کوم خلکو رجسټریشن کړی بلکې ډایرکټر صاحب به ته ووایي که کوم خلک د رجسټریشن نه پاتې شوي دي نو په سیکنډ فیز کې مونږ که فرض که د غنمو نه ختم شي نو موږ ګورو چې په نیکسټ خریف کراپ کې یا په ربي زید خریف هغې کې په کوم فصل هم هغوی اسسټنټ غواړي نو انشاءالله مونږ به حکومت ته اپروچ کوو چې موږ هغوی سره څه کمپنسیشن هغوی ته ورکړو. اسرار خان دلته کې کروندګر اکثر ګیلمن وي چې دا کومه مشینري راغلې ده دا اکثر دلته کې زنګ شو خو چې استعمال پکې رانله نو دا خبرې کېږي چې یاره موږ ته هغه شانتې مواقع نه میلاویږي نو هغه کروندګرو ته به څه میسج زما خو دا پیغام وي چې فارم سروسز سنټر په 35 ډسټرکو کې دي او دا د زمیندارو یو پلیټ فارم دی په هر یو ډسټرک کې 35 غټ ماډل فارم سروسز سنټر دي او واړه په تحصیل لیول چې کوم فارم سروسز سنټر دي سره شامل کړي دا 100-110 په ټوله صوبه کې دي او د دې خپل مینجمنټ کمیټي د مینجمنټ کمیټي ټول د موږ د زمیندارونه دي دا خو چې دوی ګوري چې یو کومه مشینري زنګالود ده یا چې کله کار نه کوي نو مطلب دا په کار ده چې دغه مینجمنټ کمیټي نه دوی اپروول والي او دوی سره خپل فنډز پراته دي او دوی چې کله لاړ شي مطلب میکینیک راولي او دا چې کله د کار قابل کی که فرض کوم دا د کوم پورې زما زمیندار حکومت ته ګوري د حکومت مدد په 2021 کې چې کله د فارم سروس سنټر اسټابلیش کړ د کې موږ سایل واټر ټیسټینګ لیبارټري جوړ کړې دي چې کله موږ د دې افیسز د ټولو ډپارټمنټونو جوړ کړی دي آی افسران پکې نشتی دی بیا موږ ټریکټر ورکړي دی موږ چې کله لکه روټاویټر ورکړي دی موږ ډسپلو ورکړي دي دی موږ هارویسټر ورکړي دي ترشر ورکړي دي کو فرض کوم دا دا یو ریګولر فینامنا دی کې واړه مشینري موږ ورکړي دي نو دا مینجمنټ کمیټي د خپل منځ کې کینی چې کوم ماشین دوی ته بیکار ښکاري هغه میکینیک د بازار نه راولي چې کله ریکټیفای دیږي مطلب دی که نو ټیک د حکومت ته دوی د خپل اسسمنټ وکړي چې بھائی فلاني ماشین موږ ته ضرورت دی نو موږ دا کولی شو چې دوی لکه کوارډینیشن کولی شو دوی موږ چې کله لکه یو ښه کمپني سره چې کله لکه لینک اپ کولی شو چې بھائی لکه دا ماشینان دي ته ریپیر کړي یا چې کله دا ورته ریپلیس کړي. اسرار خان اخیرنۍ پوښتنه کوم دلته کې چې څونه کرونده ده زموږ د 400 ګوړه ډېره زیاته مشهوره ونن پکې هغه زهر ته تیاریږي چینی پکې اچي ورسره چې کم دی نو پلاټونه شو په کرونده کې اوس پیدا نشته دي نو دغه زمینداران چې کم دی بس اوس د کروندې ځمکه چې کومه ده خرڅېږي نو په هغې باندې انتظامیه هم خاموشه ده په دې هکله به سوال انتظامیه خو خاموشه نه ده ځکه چې پروینشل ګورنمنټ اوس چې کوم دی نو لینډ یوز پلان د ټولې صوبې جوړ کړی دی او د هغې مطابق چې کوم دی نو لکه کوم د هاوزنګ تاسو خبره وکړه نو هاوزنګ اپروول یا د ریل اسټیټ ایجنټ چې کوم ایریا ډیولپ کوي نو پای کې هاوزنګ ډپارټمنټ دی پای کې چې کوم ډسټرکټ ایڈمنسټریشن دی پای کې چې کوم ایګریکلچر ډپارټمنټ دی او پای کې چې کوم ریلیونټ ډیولپمنٹ اتھارټیز دي لکه څنګه پېښور ډیولپمنٹ اتھارټي ده مردان ډیولپمنٹ اتھارټي ده نو دا ټول ارګنایزیشن چې دی کله دوی لکه اپروول ورکړي چېرې دوی ته NOC ملو شي چې دا نان پروډکټیو لینډ دی نو هغه ځمکه به استعمالېږي. بل دا ده چې زموږ د خلکو هم لکه دا پرسپشن ولک بدلول غواړي چېرې دا کانال کور او کانال اجرا نو موږ ور ټیکه لړخ ته ځو بل دا چې بیکاره ځمکې به د آبادۍ لاندې راولو نو دا یو طریقه کار کېږي او بل موږ خپل پروګرام کې لکه پروینشل ګورنمنټ دا سټارټ کړی دی چې لکه
CRBC لیفټ کینال چې کومه منصوبه ده نو هغه فدرل ګورنمنټ چې کده نو PSDP کې منظوره کړې ده د هغې لاندې به 3,80,000 ایکړ ځمکه چې کده نه په دې اګریکلچر سیستم کې شامل شي. ګوملزام ډیم چې کوم ډیولپ کیږي د هغې لاندې چې کده 2,40,000 ایکړ ده. وړومبي فیز کې 1,94,000 وخت ده. ایډیشنل چې کوم واټر چینل یې سیوا شي نو هغه ده. بیا کورم تنګي لاندې چې کده 1,60,000 ایکړ ځمکه ده. او دغسې چې کده نو لکه واړه کم د اریګیشن ډیمونه نو 17 ډیمونه دي چې هغه موږ آیډنټیفای کړي دي او د هغې لاندې کمانډ ایریا به موږ ډیولپ کوو. نو موږ دا کوشش دی چې کلچربل ویسټ لینډ چې کوم لکه مده ځمکې دي او هغه اوس پې کاشکاري نه کړي هغه قابل کاش جوړې کړو او دغسې چې کوم ډیمونه جوړ شوي چې د هغې ځمکه چې کده دغه کړو او سره ډسټرکټ ایډمنسټریشن او دا کم قانون سازي چې ما څه وي لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ او هاوزنګ ډپارټمنټ د دې کسټوډیز دي. نو پکار دا چې کله ډپټي کمشنر صاحب میټینګ کوي یا چاته NOC ورکوي په یو ډسټرکټ کې نو چې لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ هاوزنګ ډپارټمنټ اګریکلچر ډپارټمنټ دا ریلیونټ ټول ادارې ناستي و چې کده نه هغه وګوري چې واقعي دی د اګریکلچر ځمکه خو لاندې نه راځي او مطلب دا چې کوم مارجنل ځمکې دي بیکاره ځمکې نو بېشکه پای باندې چې کده هاي رایز فلیټس یا چې کده ورټیکل کنسټرکشن کولی شي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. اسرار خان زموږ 400 دی موږ په فخر کوو. یقینا دلته کروندګرو ته ډېره لویه مسله ده او کروندګرو ته نن چې کومه دغه خوره د ملاویږي تخم ورته ملاویږي د USAID سره چې کوم دی هغوی خپلې رابطې یعنې خپلې اړیکې ټینګې وساتلې او د هغې نه چې کوم دی دغه کروندګرو له دومره سره وړل چونکې د 400 کروندګر چې کوم دی هغه ډېر زیات متاثره شوي دي. خبرې اترې به د دوی سره خو هم کوو چې څه وایي راپاسه که نه. اسرار خان چې دا کوم کوشش وکړو 400 دی صدر صاحب څه به وایې نن تاسو ته څه میلاوي؟ زه خو ډېر شکرګزار یم. موږ تقریبا دا لومبې ځل دی چې موږ ته دا خاوره میلاویږي. ما مو وی چې ما په لومړي ځل دفتر ومولید د یتیمان یسیران اسرار صاحب ته ووی موږ ډېرې زیاتې چغې مو والې تا ته هم پته لري ټول هر څه ته پته ده خو بیا موږ دوی شکرګزار یو چې دوی خو موږ ته را بوره خاوره راکړه بوره غنم یې راکړل. لکه زموږ تعاونونه ډېر زیات شوي دي خو بیا هم د دوی موږ شکرګزار یو چې زه دا څه ناڅه خو یې راکړه. دا لومبې ځل دی تاسو 10 لک نه زیات نقصان شوي تاسو راغلي وئ تاسو کتلی 10 لک نه زیات زموږ نقصان شوی دی. انشاءالله نور هم په اسرار صاحب چې کم دی نو د کروندګرو له وروسته به ویې صاحبه السلام علیکم. د کسي دې طرف نه افسرانو د یو څه بیان وګرځېدل سره وکړه او زه ډېر وایم چې په سخت وخت کې دوی موږ سره ډېر لوی امداد وکړو چې دا خاوره منظور شوه او دا خاوره دغه منظور شو دا زموږ د دې رشتو جوګانو په دې سره به زموږ علاقه چې کوم دی انشاءالله ډېره ښه شي فصلونه به ښه شي. ښه بابا ستاسو عمره ځمکه ده؟ زنګه 8 جریبه. اسرار خان سیکرټري دی 400 دی نن تاسو د پړومړي ځل سیلاب نه پس چې کوم دی نو زه څه میلاویږي څه وایي؟ شکر دی بس موږ سره ډېر زیاته د دوی شکریه کوو خوشحالي وتې او موږ له په ډېر سخت وخت کې لاس راکړو او د دوی شکریه موږ ادا کوو. بالکل کتونکو دا خلک په دې خوشحالي چې څنګه ما ذکر وکړو چې دا یتیمان او یسیران پاسه که نه مشره ستاسو څونه ځمکه ده؟ زما خو الف خان صاحب تقریبا 6 جریبه ځمکه وه او په دې کې چې کم فصل و ټول ختم شو جوارو ګنیو که نه اوس سره داسې څاروي هم خراب شو. نو زه تاسو دا خبره کوم چې موجوده وخت کې موږ سره اوس دومره پیسې نه وي چې په ټیم پیړو په هر حال پټي خو موږ واړو خو دا کومه قرباني چې دې صاحبانو وکړه نو د یادګیرۍ نه وړ دی ځکه اسرار خان ویاد ساتي 400 دی بالکل موږ نور هم غواړو چې 400 خلکو له نور هم ډېر سره وړي. نو لکه مطلب دا تقریبا قیمتي پیکیج دی چې موږ سره دی امداد وکړه که نه صحیح. نو موږ ډېره شکریه ادا کوو. ما د فصلونو خبرو وکړه بعض ځای کې شګې پرتې دي معدنیاتو محکمه وایي چې یاره دا به نه دغه کوې داسې چا راغلي مخې ته داسې راغلي چې په پټو کې شګې پرتې دي ورته وایي چې دا به نه صفا کوې. نو هغه خو د هغې خو داسې مسله ده صاحب چې مطلب دا خو لړکول ځکه غواړي چې څه پټي ښکته پاتې شي وي سوچت پاتې شي وي نو چې مثال د خبرې دا پیلېولی شو دې ته بیا اوبه ختلم ګران دي نو دغې لړکول خامخا جي پکار دي. ښه ګرانو کتونکو دغه په زراعتو دفتر کې چې نن دغه کم فنکشن و د USAID د طرف نه FAO د طرف نه چې کوم دی دوی ته دا کوم څه میلاویږي سیکرټري صاحب راغلی و اسرار خان ورسره نوره غونډه کابینه وه او هغوی ته چې کوم دی نو هر څه هغه میلاویږي او دغه کروندګرو په دې باندې ډېره زیاته د خوشحالۍ څرګندونه وکړه چې په لومبني ځل د سیلاب وروستو چې کوم دی موږ ته څه میلاویږي چونکې دا ډېر زیات دي دا کم شمیر چې دی دا پوړو کې د مالګې برابر دی. په کار چې کومه سروې شوې ده 14,000 نه زیاته ایکړه ځمکه چې کومه دا متاثره شوې ده چې دې ټولو ته حکومت هم څوک لږ هغوی هم د لږ ځان خوځوي. ډېره مننه خوشحاله